سلامونه، زه وحید الله قرار یم او دا لفظونه .com دی. کتونکو نن را سره د تیر په څیر د پښتونخوا وتلي شاعر ادیب او ستر لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب کتاب چندرو په لاس کې دی. نن در سره د دې نه یوه افسانه شریکوم. ثوابونه د هغې د لاسونو لا نکریزو رنګ تلی هم نه و چې د امیر ګل د مرګ خبر په کلي کې لکه د ځنګل د اور خور شو. امیر دنګ چینار زلمی و او د رابعې سره کړی لوز یې څومره په ګرانه پوره کو. او نن د خپل کلي نه ډېر لرې په ښار کې د یوې خودکشي حملې کې ټول وجود اندامونه ریز مریض شو. د رابعې نه خو چې لکه ساه وتلي وي. اریانه دریانه په چغو کې به کله کله د مور سره تر غاړې وته او کله د خور سره. او بیا چې ماښام د هغه مړی کلي ته راورسېدو تا به وي لکه چې قیامت وي. په بند صندوق کې 2-3 اندامونه و د امیر چینار وجود خدای خبر چې چېرته و. په ویر او جړاګانو کې امیر خاورو ته وسپارل شو او نن د جمعې د خطبې نه وړاندې په تقریر کې د ګل خطاب مولي صاحب نه دغه دردېدلې واقعه بیخي هیره وه، خو د کشمیر او فلسطین مجاهدینو دپاره د دعا سره یې ښه درنه چنده هم وکړه او د دغه چندې په سر د رابعې د غوږونو والی هم پرتې وي.